ورپسې موږ نیکسټ ګروپ شروع کو پیراګراف ګروپ شروع کو پیراګراف ګروپ کې چې کوم کمانډ دی لومړی موږ سره دی بولټس بیا موږ سره دی جناب نمبرینګ بیا موږ سره دی ملټي لیول لیست انکریز انډنټیشن دی دا شان سارت دی پیراګراف مارک دی الایمنٹ دی د ټول کمانډونه ان شاء الله 1 by 1 وایو لومړی موږ سره دی بولټ مین نقطه اوس دا بولټس دلته چې استعماليږي یا ساده دوه قسمه لیست موږ ایم ایس ورډ کې جوړو یو آرډر لیست وی آرډر لیست او بل موږ سره ان آرډر لیست وی یعنی په آرډر کې نوی یو لیست تاسو جوړوي مثال په تور باندې د یو اداره کې کسان دي د هغې یو پراپر طریقې سره یو لیست جوړوي یا مثال د میزونو یا د چوکو یا د یو شي یا د بل شي دا پر یو لیست جوړیږي که نه هغه لیست چې تاسو جوړوي دوه قسمه جوړیږي یو اډر لیست وي او بل ان اډر وي مطلب اډر هغه وي چې یو ترتیب کې وي که نه لکه زه تا وایم چې ډومبانې کمپیوټر یو شماره ډومبانې په 1 نمبر باندې کمپیوټر دا شان ته وایم چې بیا وشماره میزونه نمبر 2 نو میزونه وشي نو دغې ته موږ اډر ویلی شو چې دې ته موږ یو اډر ورکړو او ترتیب ولا ورکو او که به ترتیب یې کو نو بس یار سم مخکې ولیکل څه پروا نه لري یا ساده د اډر لیست دپاره بیا موږ داسې کو نمبر به استعمالو او د ان اډر لیست دپاره بیا موږ څه استعمالو بولټس په استعمالو ځکه نمبر ځکه موږ د اډر لیست دپاره جوړو چې یو ترتیب کې راشي که نه 1 2 3 داسې په 1 نمبر دا شو په 2 نمبر دا شو په 3 نمبر دا نو راځي په دې باندې ځان پوي کې دا څونه لیپټاپ چې دا ټول په آرډر لیست کې دي نو منه ګوره ډي شپږ سوه شل تاسو ورته وایي ډي شپږ سوه دېرش داسې د یو آرډر لیست دی یو آرډر لیست کله کې بیا په ان آرډر لیست کې څوک بل لي نو د ان آرډر لیست دپاره به زه څو کومه زه به بولټ استعمال کوم ښه جي څه به استعمال کوم بولټ فرض مثال زه په دې بولټس باندې کلیک کوم د بولټس راوستو بیا دوه طریقې دي یوه طریقه دا چې په دغې باندې کلیک وکړئ یو نقطه به راشي مثال څه لیکې زه لیکم چې لومړنی کمپیوټر دی کمپیوټر بیا زه لیکم فرض مثال چیر بیا زه لیکم فرض مثال ټیبل د تاسو ډېره مڼه بس پرېږدې ده وړم نه لري بس دا شان تاسو لیکل کوئ انټر کوئ راځي به لیکل کوئ انټر کوئ راځي خو چې کله بولټ ختموئ او غواړئ چې دې پسې دې بولټ را نشي نو څه به کوو څه به کوو بیا به استاده پرېږدئ مړه څه به هم نه کوو په هغې باندې هم کلیک کولی شي ټایم پرې لګي بس داسې وکړئ لیکل سم مه کوئ خالي انټرپریس کې چې لیکل نه کوې او ته انټرپریس کې بلټس په ختم شي ځکه چې ته لیکل کوې نو بل بلټس به پسې ختم هغې نه هم کېږي مثال دی یو کس مخکې نه لیکل کړي دي دا لیکل یې کړي دي مثال دی وایي چې زه به دې پیچ کې وکړم دی وایي چې زه اوس دې ته زه بلټس ورکوم ما نه هیرو زه غواړم اوس مې لیکل وکړل چې اوس ورته زه بولټ ورکړم مثال دلته کې صحیح ترتیب کې لیکم چې څه مشکل درته نه وي پر دې مثال لینګویجز لیکم چې اردو پښتو ساری یا خدای پاکه پښتو انګلیش عربیک داسې نور لینګویجز لیکي زه هم دا ما لیکلي دي ته زه اوس څه ورکول غواړم بولټ ورکول غواړم چې بولټ زه ورکوم زه به دا انتخاب هغې نه پس به زه په دې بولټ باندې اوس په شارټکټ باندې بولټ صحیح نه راوړو یو شارټکټ میتھډ که نه شارټکټ چې تاسو کله هم استعمالوئ نو د کیبورډ نه به تاسو داسې وکړئ د کیبورډ نه به څه وکړئ
دلته کې وا کیبورډ د زکه په ډسپلی راولم چې تاسو دا شارټ کټ یاد ویریږي درنه نه ها شیپ بٹن په پریس کې او شیپ سره به تاسو وه 8 او سپیس په لګای وګوره په جوړ شو کنه شیپ 8 سپیس ریکارډ کی ضرورت کیسه سی ویلې کې او 50 یو ایس بی لیکه نو څه خیر خبره وي نیوی نو اگر پرابلم دی اوس دلته کې تاسو لیکل کړئ دا پلس به سرویس یې سره را پلس مې کم ځای والے یار ته دلته کې وګوره ما سو بل ته دونه خالی ګوره شیپ بٹن کا داوی او کا هغه وی ها شیپ بٹن ساری شیپ بٹن او 8 او سپیس ورک لګي بلټس په جوړ شي دا شارټ کټ طریقہ دا بیا موږ سره وزدي ته یو قسم ورکوم دی بل ډبل قسم نو زه به تاسو کوم دا به انتخاب کوم صحیح ده جی دلته بزرا شم بلټس تا په بلټس کې دلته چې کوم ما سره بلټ لایبرری دا دته لایبرری نو په لایبرری نه مزه څه کولای شم یو سټایل وته اډ کولای شم پر مثال دا سټایل دا وګوره بلټ سټایل مثال دې ته زبل سټایل ورکوم دا سلیکا راشد لګي بل سټایل ورکا دا بل سټایل مثال زبل سټایل ورکوم دا سلیکا لګي راشد بل سټایل ورکا نو هر یو ته ځان ځاله یو سټایل هم تاسو راکړئ مثال دې بلټ لایبرری کې تاسو را دا سټایلونه کم دي الله تاسو ټول استعمال کړئ ځان خپل بلټس په خپل مرده د خپل په څنګه نو زه وایم چې زه دې ته سره دا کوم چې ما انتخاب کړی دي ته زه جوړوم بلټس د خپل مرزه کسٹمایز تزم نیو دلته کې لم ډیفاین نیو بلټ کسٹمایزیشن کوم دا بل په لامو ګوره ښه چین لیست لیول به موږ رستو وایو ځکه دلته کې سکیپ کوم دته زه راځم ډیفاین نیو بلټ په دې کې جناب زه سیمبل باندې کلیک کوم سیمبل اصل کې دا بلټ سیدا موږ سیمبل علامات دي نو سیمبل باندې ځکه کلیک کوم نور علامتونه هم دلته کې شته چې تاسو کومله دا ګوره ټول شته ما سره اوسه کوم دا ګوره دلته کې ټول دي مثال زه داخلم یا داخلم چې کوم اخلي بس هغه سلیک کا فرض مثال زدالم بس اوکے کا نه پس ورا که مثال دې سایز غټه ډیفاین دی بلټس سایز کم ځنه غټيږي فونټ دې ځنه سایز غټ کته تاسو ما کړی دونه سایز نه غوري ها په ډېر بری کاری ها تاسو واپسې بیا دې کې بل کمانډ دی پدې کې موږ سره دی پکچر اصل کې وړه کمانډونه موږ سره ګوراداري دې جنم تاسو دا استعمال شي یو کا سوچ راځي ما سره زما د نیکه پکچر د زو وړم چې هغه په بلټس کې راشي مې امپورټ بٹن باندې سبانه امپورټ باندې فرض مثال دا زموږ د نیکه پکچر خالا اوکے وګو اوکے نه پس تاسو غواړئ بلټس کې وراسي انا یې مسوړ فلی انټرټینمنت هم نه ها او دا خو لیفت الاینمنت چې لیفت سټاند دا بلټ سیدی کنه دا د لګ اخوا وی لګ د خو دې الاینمنت ویل شي دا بالکل په سنټرډ باندې راځي کوم ځای کې چې تر بلټ سره کې کنه دا د دې یو خپل انداز لري رولر سره دا غځي کې دا بس همیشه لیفت سایډ ته لاین لګ صحیح بس صفه راځي بس تاسو سره دا بلټ طریقہ شو اوس راځم ملټي لیول بلټ څه ته ویل شي ملټي لیول دی مثال زه وایم چې په یو لاین کې دی یو شان بلټ وی په بل لاین کې دی بل شان وی نو دغه مقصد لپاره بل څه کومه ملټي لیول بلټ سټایل به استعمال دی مثال ټیک ته دا خو زما نه ما چې دې کې په یو سیم سټایل راځي هر یو ته کې هر یو لاین کې سیم سټایل زم نه چې په یو لاین کې یو شان سټایل په بل کې بل شان سټایل په بل کې بل شان په بل کې بل شان موږ سره ملټي لیول چې دی کنه د یو نه واخله ته دا 9 پورې چې دی دا موږ سره ملټي لیول نه
مالتي لیول چې موږ لګو نو دیو نه واخله فرست لاین نه واخله تر د 9th لاین پورې دا سه لاین نه چې 1 2 3 4 نه سب کیټګری مطلب لاین کې دنه بل لاین بیا پای کې بل لاین بیا پای کې بل لاین بیا پای کې موږ سره 9 ټایپس دي دا اوس دا موږ څنګه لګو راځي چې زم پوي کوم مثال زه تاسو یې میثود کې لګیا یم چې را ہوم ټیب دی فرض مثال صحیح ده جی ہوم ټیب دی دا څه لیکم یا ہوم ټیب زم چې ہوم ټیب ته ځان لا بولټس وی نو لګي زه یو بولټس لګوم فرض مثال دا بولټس لیټ سپوز دیٹ اوس ہوم ټیب زین تر کوم ګورم هغه شان بولټس راځي زم نه په ہوم ټیب کې ما سره نور کمانډونه دي لکه کټ کاپی فورمټ فینچر صحیح ده نو زه به څه وکړم چې د ملټي لیول خبره شي زه به ټیب بټن یوز کوم څه به یوز کوم ټیب بټن به یوز کوم مثال ما سره څه دی کټ کمانډ دی بیا انټر کاپی کمانډ دی بیا انټر مثال فورمټ یا پیسټ سپیشل زالم مثال پیسټ علم بیا پیسټ سپیشل علم اوس سپیشل کې دنه نور کمانډونه دي آبجیکټ او داشي او بل شي نو زه به ټیب بټن بیا یو ځل ووم زما آوټلاین کتا سو کتلی دی میسور ما دې جوړې کړې دي په دغه شکل سره ما جوړې کړې صرف یو کمانډ کې دنه بل کمانډ به پای کې نو سپیشلی ملټي لیول د مقصد لپاره استعمال شي یو څه دنه نور دغه نور خبرې دي صحیح ده دا مقصد لپاره موږ ملټي لیول استعمال اوس ګوره مثال لګي دا کمانډ نه بیا مثال لګي بل کمانډ دی لیټس سپوز دا اے والا کمانډ په دې کې نور کمانډ ټیب وخا کاشه په دې کې بیا مثال لګي بی والا بل یو کمانډ په دې کې نور کمانډ نه ګوره غلا شل لګي نور مثال د کتاب بل سی والا واشته دې کې نور کمانډ نه ټیب بټن وخا دا ګوره بیا مثال لګي بل डी والا تا واشته ټیب بټن داسې پسې 9 پورې دا 9 لیول دی لکه 9 لیول داسې دی لکه ګوره دا موږ سره فرست لیول شو صحیح ده دا فرست انټر ټیب بټن و دا سیکنډ انټر بل بټن و 3 لیکم او دا 4th وته لیکم 5th وته لیکم 6th 7th 8 9 اوس انټر کوم ګوره 9 نه ټیب په مخ کې کار نه ني هر یو نمبر پسې ته بیا څه کول شي یو بولټس ورچول شي او ټیب بټن ورکول شي آی کې ځان ځای یو سټایل دې ته موږ وایو ملټي لیول که مثال دې کې لکه دریم نمبر سټایل کې تلیکل کې بس انټر کا بس دې کې لیکا دا شاندا هر یو سره مطلب نه دی کنه نه سره دا سټایل په کول شي هر یو سره بلې یو خبره ده که مثال تاسو غواړئ چې واپس پس زما څنګه نو انټر سره پورا انټر وخه 8 7 6 5 4 3 2 1 صحیح شو انټر سره په دا ون نه په بیا 0 دی بیا بلټس نه ویچ انټر ٹھیک شو نو هر یو ته ځان ځاله دې طریقې سره بلټس ورکول شي زیاتره پلان د پر تاسو مو استعمالي نو نوټس د پر یو کمانډ باندې سو انډرسټینډ کیږي نو په بلټس کې ته ایکسپلین کوم په خپل او پیږي چې په دې کې دا کمانډ به دې کې تل نه داري دي موږ یو خبر رسو وختي وړه اوس یې کو بیا دوباره هغه دا و چې تاسو ته ما دل کې دې ته مو ګوره دې ویډیو کې ته مې وچره د چینل لیست ته مو ګوره هغه دا چې دا ودی زنوس موږ لیست چینج کړو لکه پر دې مثال ما دا لیکل دا کړی دي او زم چې دا دل کې نه دی پکار دا په 3rd نمبر سټایل کې پکار دي نو ټیب بټن سره چټل سره کې عموم کې ټیب بټن چې واخې ګوره 9 نمبر سټایل ته ځي اوس واپس پیسینګ راولې شیفټ ټیب سره شیفټ ټیب شیفټ ټیب شیفټ ټیب شیفټ شیفټ ټیب سره هم کیږي او که شیفټ ټیب د نه هېریږي نو تاسو بیا کولی شئ بیک سپیس بټن ووهئ په بیک سپیس کې یو ریسک وي ریسک دا وي چې هغه پته نه وي او بیک سپیس کې لیکل ټول دی لکه مثال دغه ځای پورې راغلل او ته پته نه ډیلیټ بیک سپیس بټن دی وته دا پرابلم بیا جوړیږي مطلب لیکل وسره ډیلیټ کی بیک سپیس سره ټول لیکل نو دغه خبره چې دا مې ته په شارټ کټ باندې وکړه دا کم یو دا چینج والا چیرې مثال دا کم یو ته چینج کی مثال زه 9 ته غواړم ټول لیکل 9 ته راځي دا زه شارټ کټ سره مې ته دا ضرورت پاتې نه دا سره جناب بلټ آرډر لیست پشي صحیح ده آرډر لیست نمبر د لپاره استعمالي سره لپاره وي نمبر د لپاره وي څنګه بس دا سلیک مثال دې ته نمبر ورکوما اوس دا نمبر مونږه
شارټکټ سره ورکول شو شارټکټ سره وسنګ ورکوم ګورې جی 1 2 لیکما او فل سټاپ سپیس په وخامه بس لیکل کاوه انټر کاوه اسانه ده ګران 1 فل سټاپ دلته کې دا کوم سټایل چې دی دا مطلب پرنتیسز دی دام تاسو ورکول شي د سټایل کې مناسب شي ګوره د دې سټایل نه چې تاسو هر یو سټایل لیکه هغه سټایل کې واغ نمبر اصلي کا مثال په تور باندې لګي ذلیکم چې A فل سټاپ سپیس یعنی A مې لیکل ذلیکل کوم ګوره A B C D E F دا څه راځي که مثال زه داسې رومن کې لیکم چې I فل سټاپ سپیس انټر ګوره رومن سټایل کې انسر راځي او چې کله نمبر ختموي بس لیکل مکه خالی انټر کې ختم بشي اسانه ده ګران خدین علاوه بیا په دې کې تاسو هم د سیکولر چې دا سلیکټ کې مثال دې یو سټایل ورکې دی بل تبل سټایل ورکې دا مې سلیکټ لل داسې داسې دلته زرا اعظم دې یو سټایل ورکوم دلته زرا اعظم دا سټایل ورکې دا ورکې دا ورکې دا ورکې دا یو کس وی چې زه خپل جوړوم ډیفاین نیو نمبر فارمیټ دا مثال تاسو پښتو انسټال کړئ د الف ب ت س جیم ه دا زال دغه کې ورکوي نو که پښتو انسټال ای دلته به پښتو امر راځي چې کې دې کې پښتو نشته هغه نشته البته کول شي 1 2 3 وته ورکه دا فرست سیکنډ تھرد ورته ورکه دا فرست سیکنډ تھرد ورته په انګلیش ورډ سټانډرډ ورډ کې لیکي کنه دا سي ورکه دا مله ورکول شي نو زبردست کمانډ دی نو زبردست نمبر دی بس انتخاب کا اور اشوری کا اور جی क्लियर शो जी पदे के वापस कैसे दिल तराल पदे के हम दा खबर है अच्छा बला खबर है सारी देखिए बला खबर है इजाफी द वर्ड्स ना आगादार है सेट नंबर वैल्यू गुरे जी द स्टार्ट द एन है हां जेम द एन ना या मिसाल देखिए द 1 ना स्टार्ट की जेम द 1 ना द 5 ना द 9 स्टार्ट द लाइन द 5 ना स्टार्ट اکثر داسې پرابلم مونږ راځي چې مثال مونږ 3 پریدو 2 لیکو 2 پریدو یو لیکو نو هغه دا پرې مونږ سکو دلته کې والو سیټ نمبرینګ ویلیو سٹارټ د سناوي هاي بس اوکے کا اوکے نه بس ګور لګي 5 6 7 8 10 انټر کوا بس ګور راځي دا یو تنه ختم کړي پکې اسې به سره راوخه ضروري آسان دی دیکھو کمانډ بلم دی هغه دا دی څه کوي ا کمانډ پکې دا چې کنټینیو فرام پریویس لیست پریویس لیست مطلب دا دی چې دا لیست تاسو جوړ کو او دې څخه کتن نور نمبر یې ورکه مثال تر راځي دل لګي ته نور نمبر لیکي ساري دې ځنه کمه هو یار 5 والا دل لګي بزولي کما 13 پوینټ سپیس ګور دا پسې کنټینیو او اکثر دا ځنه چې نمبر ورکوي ګوره مثال دلته کې چې نمبر ورکه راشا دوس ګوره اتوماتیک کنټینیو شو ہے البته مې کلیک کو خالی کنټینیو دی ولی البته کې هغه چیک لګیدل چې کنټینیو فرام پریویس لیست دا چې کم پریویس لیست یا چې پتو لګاو کې کا بس بیا ورته و پسې بیا موږ سره هم دې کې دا خبرې دي لکه څنګه چې موږ وی چې ملټي لیول لیست واه موږ ځنه کول شي چې ملټي لیول په دې کې جوړول شي لکه اکثر د دې لپاره مونږ استعمالو دي تاسو عملی استعمال کړئ فدا مې صرف تاسو پې کړئ یو شان دی حسین دار چې دې کې اے بی سی او غبل کې نقطې دي عملی استعمال اس دا کې مثال تاسو لیکل لګي چې کوېسچن نمبر 1 لیکي چې مثال یو کمپیوټر پیپر جوړاوي چې کمپیوټر از ان ډیش ډیوایس فرض مثال کنا کمپیوټر یو خالی ډیوایس دی نو اوس څه دل لګي نو تل لګي هغه ورکه کنه آپشن ورکه کنه چې راځو ټیب بٹن دل لګي یوز کم ګور ایرر دم 9 پوری تللی هغه طریقه ده دل لګي او د زور کوم مثال الیکټریک زلیکم الیکټرونیک موږ نه زیات وخت لیکل ځکه زموږ نه کیبورډ هغه سر کې پروت اوس کیبورډ وکړه او زور کوم چې none of these پدې کې نشته زیات تر دې مقصد لپاره خلک بل کوېسچن لیکي دا شې انټر کا دویم نمبر کوېسچن درا
بیا بل لیکه بیا پای کې نور بیا را شبل بیا بل دا څه بل نو زیات تر دغه مقصد لپاره لکه د استعمال اوس خو به پیښ وي کنه من شي ان شاء الله العزيز سبا بیا موږ پدې کې تا آل خبرو چې د آل لیست نسنګ موږ دا لیست چینج کولی شو پدې باندې ان شاء الله سبا خبرې په نیکسټ کلاس کې صحیح ده بس پینځه پر دمران نه 23 minutes